السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ده تمام ملګری به خیر خیریت سره وي. الله پاک دې تاسو په خپل حفظ او امان کې ساتي. سهار ماته اوس کا یو قول د امام محمد ابن کعب قرظی رحمه الله پیش کړم. ای فرمایي چې کله الله پاک دې بنده سره د خیر اراده فرمایي، یعنی الله پاک یو انسان غوړه کول غواړي او په ټول مخلوق کې الله پاک یو انسان اوچتول غواړي، نو پاکي درې صفات پیدا کړي. نمبر 1 هغه ته د دین په ورکړي. د دین په الله پاک هغه انسان ته د حقیقت چې د الله پاک ډیر زیات خوښ وي. الله پاک قرآن مجید کې فرمایي و من یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. تا ته چاته چې د دین په کارونو کې پوهه ورکړل شو او دته انتهایی ډیر لوی خیر ورسېدو. مطلب څومره چې هم دینی کار دی پای باندې ځان پوه کول، مطلب موږ مونږ د مانزه په مقصد باندې ځان پوه کول، د مانزه په طریقه باندې ځان پوه کول. دغه شانتي روزه ته موږ نیسو، د روزې په کم کار باندې په روزه کې ساو سیوا کېږي، په کم کارونو باندې روزه ماتيږي. دغه شانتي یوازې عبادت نه دي بلکې موږ څومره معاملات دي. موږ نکاح کوو، د نکاح متعلق موږ ته حکم شوی دی چې تاسو نکاحونه کوئ. نکاح په کومه طریقه باندې کوي؟ د کور والا سره به زندګي په کومه طریقه باندې تیرې یا که چرته لري نه کی نالګي راشي، طلاق ته پکې حاجت راشي، خوري تراشي، نو په کوم طریقه باندې وکړي؟ یا دغه شانتي ته تجارت کې کاروبار کې هداغي د لپاره څه اصول دي؟ کم کارونه دي چې په تجارت کې کول پکار دي، کم کارونه دي چې هغه نه یو تاجر لازم ساتل پکار دي. دا ټول د دین په اړه چې دا چاته ورکړل شو نو یو صفات هغه ورکړل شو دا الله پاک د غوړه وړي چې دا انسان الله پاک چاته د خیر اراده ولري نو هغه کې درې صفات پیدا کوي د دین په اړه. دویم دا چې د دنیا نه بیراغوته په دنیا کې زموږ ژوندۍ ډېره معمولی ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت یو ورځ دا 1500 کال ده، 1500 کال دا یو ورځ او په یو ورځ کې 1000 سال یو ورځ. نو په دې حساب سره چې موږ د دنیا د خپل عمر ته وګورو، د دنیا عمر د انسان کډیر زیات شي شپې ته کار شي او یا کار شي. عام طور باندې پیغمبر سلام فرمایي زما د امت عمر نو شپې ته نه دا یو کال په منځ کې شپې ته کال د عمر د بدی کې ډیر کال مطلب لګنیم بنیم عمر خو د په خوب کې راو لس پنځلس کال د په ماشومتوب کې لټ شو ټول عمر دغه چې سي حساب کتاب کې لس پنځلس کال پیدا دا یې لپاره موږ دوکې کو، دا یې لپاره موږ دروغ وایو، دا یې لپاره موږ د بل مسلمان عزت تلاش او چې زما دنیا سی واشي، زما دنیا سی زما ته سی واشي. نو کوم انسان چې الله پاک دا سره د خیر اراده وغواړي هغه دنیا نه بیرغبته کی، مطلب د دنیا په سيزونو کې د دنیا په چې څومره د دنیا غاسزونه دي دا په قدر د ضرورت استعمالي، دا په قدر د مقصد زنداني استعمالي په اعتبار د مقصد سره. او دریم خبره په خپل عیوب باندې نظر چې الله پاک د چا سره د خیر اراده ولري ناغه په خپل عیوب باندې نظر چرین دا نن سبا زموږ معاشره چې کوم خراب ده نو پای کې یو وجدا هم ده چې انسان په خپل باندې څونه ګناهونه کوي او بده کې هر څونه عیبونه دي، هغه خپل عیبونه زنه پټوي، خپل عیبونه د نه کوي او بل مسلمان کې یو عیب عمومي یو برای به عمومي جو دې ورته بار بار دا یادې بار بار ورته دا یادې کوم تا کې دا چل دا چل. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمای ته په خپل عیبونه باندې نظر تیرندار لره، ته په بل انسان کې یو عیب عمومي نو سوچ کوه چې دا عیب په ما کې نشته لري، کچا ته پتا کې دا عیب نه نو ته شکر د الله واسه، کچا ته پتا کې دا عیب اول د ځان هغه عیب لري. نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د ډیرو احادیثونو معلومي چې انسان لره خپل محاسبه جنده پکار دی په خپل عیوب باندې نظر لري. دا درې صفات پکار دي چې موږ په ځان کې پیدا کړو نو الله په خپل بندګان چې دا به موږ جوړ شو. یو د دین په اساس څنګه حاصل کو کوم عمل باندې فرض دی دا متعلق د مسلمان باندې فرض دی. دا شان د دنیا کې موږ دومره چې څومره په دنیا کې زموږ ژوندۍ ده دومره د دنیا هغه څه چې د استعمالو په دنیا کې زرانه لګو او آخرت ته پاره څنګه تیارې کوو. ځکه یو نه یو شی انسان ته هر انسان ته مرګ بوت او هر انسان ته څنګه مرګ راځي. او دریم دا چې خپل عیوب باندې موږ نظر کوو، بل انسان هغه ته موږ ګورو، بل انسان صفات خصيفات ته وګورو، خپل ځان برایند ته وګورو. کدی خبر مونږ کالو چې زموږ ټول معاشره برابر شي. الله پاک زموږ توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.